أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سورة کہف مخی منگوی سورت کی نفی دا علم غیب دا دارنگی نفی دا شرف التصرف پکی ہمی ابتدانا دا قرآن کریم دا نازل دو یو حکمت ذکر کئی رد کئی پا شرک باندے اتخاذ الولد باندے ردو تسلی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او بیا واقعہ دا اصحاب کہفو ابتدائی اکڑا ورپسی دے زنا تفصیل سر ذکر کئی. نحن نقص علیک نبأهم بالحق منگا بیانو پتاوانے واقعہ داغی پرشتیا پا حق بانے دا حق کارکولو دا پارا. انہم فتیتن آمنو یقنن دی نوجوانانو ایمان راوڑے پخپل ربانے وزدناهم ہدا کرکڑی منگا دی لر پا ہدایت دا دی ہدایت منگا زیادی کڑو نو دی دعوت ورکاو توحید طرف تا وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا مضبوط کر منگا دی لر پزنون دا دی بانے کلچی دی ودری دل. شکایت خلقو کو ویدا کسان دی او دی استادین نمانی اللہ طرف تو گور دعوت ورکی وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا بادشاہ وی رائے بولیں ماتے پیش کئی بادشاہ تا چی پیش شو نا اللہ وی ازلون میں والا مضبوط کرو. بادشاہ دی تپوسو کو مر ربکم ساسو رب سوک دے آگیو تو یا ربنا رب السماوات والارض رب زمانگا رب داسمانو دزمکی دے. آگا وی ٹیک دا آہ بربی لیکن ولی دے نورو تا آواز کول ولی جائز ندی سو نسڑے داسی چیزان پا جنجال کی مپرے باسا داسی خبروں کا جتابہ ایسو کی اعتراض نہ کئی اعتراض دے نہ جوڑی گی نو دی وی رب زمانگا غرب داسمانو دزمکی دے دے نورو تا ولی آواز کول جائز ندی دیوے لن ندوا من دون الہن چرے منگا آواز نکو دا اللہ نسوا بل الہ تا بل چاہتا آواز منگا نکو دا یک یو الہ دے اغت آواز کو نو دوت بیاوی نو ولی چاچے دا اللہ نسوا بل چاہتا آوازو کو نو چیچل بوشی سک کفر بوشی ہوئی ندیوت ہوئی اس خبر چی دمرا پا ڈاگشوانو خام خبر بکینو لقد قلنا اذن شططا منگا نوائیو که منگا ویداسی نو منگ بدا حد نتیر خبر کری داو دا حق نڈیر لری خبری. هاولائی قومون اتخذو من دونی آلہا بیادا خلق و توئی بادشاہ و توئی او پرید دا قصے رازی او دا خپل قوم دا دی سر ملگری شئی متبعین دا دی شئی خپلو مشرانو پسی زئی کلوی قوم پسی روان شئی دا قوم سر ڈوب خدے بے قام خطل ندے خوئی آغی و توئی هاولائی قومون اتخذو من دونی آلہا دے خلقو زمون دے قوم نیولی دالانا سوا نور آلہا لولا آیاتون علیہم بسلطان بین ولی نپیش کی دی پدی مائے دلائل خکارا سلطان بین دلیل خکار دی پیش کی کنا او سوک چے عبادت کئی
بغیر دلیل نه، نو دا خو ظلم دی. نو فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، نو څوک دی غټ ظالم دا اچانا چې جوړي کو په الله باندې درو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا كَانُوا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. بادشاہ چې دا خبرې واورېدې وی بوځئ او پوهه کوي او بل ورځې ماته بیا پیش کوي. دی وی هلکه دا وخت غنیمت ته راووته اخلاص شوئ، نو ځئ چې ځو د خپل دین د حفاظت دپاره هجرت کوو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کله چې تاسو ډډه کړله د دینه او دا هغه څه نه چې د خلکو له بندګي کوله د الله نه سوا. فاو الی الکهف، نو راځئ غار ته. ینشر لکم ربکم من رحمته، نو ډېر به درکړي تاسو له ستاسو رب د خپل طرف نه رحمت. ویهیئ لکم من امرکم مرفقا، او تیار به کړي ستاسو دپاره ستاسو د کار نه اسانتیا. تاسو له به آرام درکړي، اسانتیا به درکړي، تاسو له فایده درکړي. وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن کافهم ذات الیمین. دی لاړل نو مخکې وی وضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. 100 کالا دی په غار کې تیر کړو. نو غار کې دی هلته موږ دی اوده کړو. وضربنا علی آذانهم، اټپول موږ دی په غوږونو باندې اوده شو. وتر الشمس، نو انبت انور لرا اذا طلعت تزاورو کله چې راخیږي نو اوړي یا ورکږي عن کافیم د دې د غار نه ذات الیمین خې طرف ته. و اذا غربت، او کله چې پریوزي تغرزوم نه اوړي ذات الیمین ګس طرف ته. وهم فی فجوة منه، حال دا دی چې دا پډاګ کی دي د دې غار نه، د دې غار پډاګ کی دي. ذالک من آیات الله، دا د الله د نښو نه دي. من یهد الله فهو المهتد، چاته چې الله هدایت وکړي نو شو هدایت موندونکی. ومن یضلل، او چاله چې الله ګمراه کړي فلن تجد له ولیا مرشدا، نو چرې به نه مومې ته د هغه دپاره څوک دوست لار ښودونکی. الله چې ګمراه کو نو بیا بوله څوک لار ښودونکی نه وي. زجاج وایي دا د دې کرامتو چې الله ته انور په یو طرف باندې او بل طرف باندې اړاو. ولې انور چې سړي باندې لګي بیا سړي له خوب نه ورځي. دارنګې بعضې وایي چې د دې غار خوله داسې وه چې په دې باندې انور نه لګېدو. تر الشمس اذا طلعت تزاورو، نو کله چې بر طرف ته خوله شي، دروازه بر طرف ته شي، نو بیا به دروازه کې انور نه لګي او دې دروازه کې دننه انور نه ځي، غارمو پکې نه ځي. او چې په ښکته باندې دروازه ښکته طرف ته نو بیا به دې دروازه کې انور ځي، غارمو پکې بیا لګي. د وړي یا د جمی بعضې داسې چې هغې کې د وړي غارمه لګي لږ پکې ځي، او بعضې ځینه داسې چې هغې کې د وړي پکې غارمه خو لږ ځي او د جمی پکې ډېر ځي. نو دلته کې وایي تقرضهم، اوړېده به، تزاورو کږېده به، اوړېده به. نو یا د دې معجزه ده الله رب العزت کارونه دي، یا دا غار داسې و. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، او ته به ګمان کوې په دې باندې چې دا اوده دي، حال دا چې دی یخه. وتحسبهم ایقاظا، او ته به ګمان کوې په دې باندې چې دا یخ دي، ځکه چې ورپسې وایي وهم رقود، حال دا چې دی اوده دي، او ته به خیال کوې چې دا یخ دي. ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، او اړو راړو ډډې بدلو مونږ د دې خیر ډډه باندې په ګسره ډډه باندې دی ډډې په ډډې کېږي. نو چې کله یو سړی زر زر په ډډې په ډډې کېږي نو خلک ویل لکه خوب دل نه درځي خو پاسه که نه، نو ته پې ګمان کې چې دا یخ دي، حال دا دی چې دی اوده دي. وکلبهم باسط ذراعی بالوسید، بعضې خلکو سنور ویلي چې دې سترګې کولاو وي، دې وجې نه دا وایي تحسبهم ایقاظا، تو به ګمان کې په دې باندې چې دا یخ دي، حال دا چې دا اوده دي، سترګې کولاوي. لیکن هغه ځان یو بیا د یری یو شکل جوړي، سړی اوده یو سترګې غړېږي، سړی ته یریږي بیا. وکلبهم باسط ذراعی بالوسید، او سپی د دي.
لیچې غوړول وي په درشله باندې خپلې لیچې خپل مخکینی خپې دا یې خودي په درشله باندې او پروت دی او د هغه موده دی. یو مسله د سپو دا راځي چې سپی چې ساتي نو دا به د کوره بهر وي، کور کې دننه به نه وي. بعضې سپي سړی ساتلی شي د هغې اجازه شته شریعت کې. اول کې ویلو اقتلوا الکلاب، سپي چې کم ځای کې مومی وژنئ اجازت نه و. بیا وروسته وی ساتلی شي ښکار دپاره، د حرس دپاره، حراست دپاره ساتلی شي، لیکن دا به یې د کوره بهر. ځکه کور ته بیا سپی چې په کم کور کې یي ملائک د رحمت وته نه راځي. لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا، کته ورښکاره شوې په دې باندې لو اطلعت علیهم کته ورښکاره شوې په دې باندې لولیت منهم فرارا، نو خامخا شاکړي به تا دي ته په تیښته باندې، ولمولیت منهم رعبا، او خامخا ډک شوی به ته د دې نه د رعب د وجې نه، تا باندې به رعب راغلی وی او د دې نه په منډه شوی به وي. وکذالک بعثناهم لیتسالوا بینهم، لکه څنګه چې موږ وده کړي کما انمناهم، نو کذالک بعثناهم، څنګه چې موږ دې وده کړي نو دغسې راپورته کړه. لیتسالوا بینهم د پاره چې دې تپوسونه وکړي په خپل مابین کې، چې خپل مابین کې تپوس وکړي او تاسو ته حال معلوم شي. وتعلموا حالهم. قال قائل منهم، نو یو انکی د دینه کم لبستم، څومره وخت یې تېر کړلی؟ قالوا لبسنا یوما او بعض موږ وخت تېر کړلی یو ورځ یا بعضې څه د ورځې نه. قالوا ربکم اعلم ما لبستم، دی وی بعض جګړه شوه، خبره شوه او په نه خبره کې ولې جګړې کوئ؟ خبره اخلاصه کوي نو خبره اخلاصه کړه. وسم لګیا دي په نه خبره کې جګړې دي، څوک په یو څه کې جګړه کوي، څوک بل څه کې. څوک وایي د اصحاب کهف سپی تور او څوک وایي سورو، دا جګړه ده. یو بل هغه په هغې باندې د یو بل سره نفرت شي، دشمني شي، یو بل باندې فتوی شي. قالوا ربکم اعلم ما لبستم، ناغي وی رب ستاسو ښه پوه دی په اسمان تاسو کوم وخت تېر کړلی. فبعثوا احدکم بورقکم هذه المدینه، نو اولیږئ یو تن په خپل پیسو باندې چې دا دي المدینة ښار ته، فلینظر ایها طعاما، نو پکار دی چې ودې ګوري چې کوم دی حلال د خوراکونو نه. فلیاتکم برزق منه، نو پکار دی چې را دې وړي د هغې نه خوراک رزق دی راوړي. ولیتلطف، پکار دی چې نرمي دی کوي. ولا یشعرن بکم احدا، او ولا یشعرن بکم، او پته ونه لګي خبر نشي په تاسو باندې یو تن ته پته ونه لګي څوک د قیانوس، مطلب بادشاہ ته پته ونه لګي کنه نو بو بیوزي. انهم یظهروا علیکم، یقینا دی که خبر شو په تاسو باندې یرجموکم، نو تاسو به رجم کی، مړه به یو کی. او یعیدکم، رجم بکی په ګټو باندې، یا رجم بکی بدنام به یو کی. او یعیدکم فی ملتهم، یا به واپس کی تاسو خپل دین کې، خپل دین ته به ورننه باسي. ولن تفلحوا اذا ابدا، او چری به کامیاب نشي په دغه وخت کې همیشه. وکذالک اثرنا علیهم، الله یې دغرنګي خبر کړه موږ د دې لره پدی باندې موږ داخله خبر کړه. لیعلموا ان وعد الله حق، دې لپاره چې ته پته ولګي چې یقینا وعده د الله رښتونی ده. وان الساعه لا ریب فیها، یقینا قیامت نشته شک پای کې. اذ یتنازعون بینهم، کله چې دي جګړه کوله د خپل مابین کې، امرهم داغي د کار. فقالوا نویدی ابنوا علیهم بنیانا، جوړ گئی پدی باندې عمارت. ربهم اعلم بهم، رب دې خپواله پدی باندې. قال الذين غلبوا على امرهم، نو ویا کسانو چې غالب شو په خپل پکار دی باندې، لنتخذن علیهم مسجدا، چې خامخا جوړو موږ په دی باندې جماعت په جوړو، سیدګاه په جوړو. دې د خو پته نه وه چې دا به هغه بادشاهي، ولې دوی خو موږ یو ورځ تېره کړله یا بعضې څه د ورځې نه ده. نو اوس وږی شوي یو خوراک پکار دی، ولاړ شي یو تن ولېږئ چې څوک خبر نشي د باندې. نو کسان لاړه خوراک چې راوړي بازار ته چې ورغلو، حالات بدل دي. دی چې
پیسې راوخو دې پیسې بل شان وي هلکه دا کم ځای وي دا خو زمونږ دي که نه ستاسو سره کم ځای وي وی زمونږ سره یې موږ پرون تلي و دلته ګیا وو اوس رالو هغه وی دا د نن نه 300 کاله سره پاسه مخکینۍ پیسې دي خبرې کېدې خبره ورسېده بادشاه ته بادشاه په دغه وخت کې بدل شوی دی بل خو مړلی وی بیدوسیس نوم یې هغه بادشاه شوی دی او دی نصراني دی او ډېر ښه سړی دی هغه بادشاه شوی دی حالات بدل شي دي نو خلق هغه سیزونه پراته دي نومونه پراته دي د دې په بادشاه په دلبار کې خزانه کې نومونه پراته دي چې داسې کسانو تللی دی جګړه کوله په خپل مینس کې د دې د خبرې جګړه کوله د دې په خپل مینس کې خبره وا چې قیامت شته کې نشتی نو دی چې کله راغله نو ویلکه دومره زمانہ بعد چې خلک را پاسی او راتلی شي نو قیامت حق دی او چا دا جګړه کوله د اصحاب کهف مبارکې چې کله دی میلاو شو بادشاه راغی مو سره میلاو شو دا بیا دی بیا پرې وتل او مړه شو او خلکو په دې باندې جګړه جوړه کړه سی چلو کو وی دی باندې منګه عمارت جوړو دی باندې جماعت جوړو دی باندې سیدګاه جوړو نو خلک لګیا دي نیکانو اولیاء کرامو په قبرونو باندې بزرگانو په قبرونو باندې سجدگاه جوړ کی زی جوړ کی خلق راضی کینی ہوتا قرآن وته وی تلاوت کوي ذکرونه کوي دا د خلکو کار نه شریعت نه خلاف خلق لګیای بازی جوړ کی سجدگاه جوړ کی راضی خلق سجده وته کوي بعضی خلق جماعت جوړ کی داغي په خوا کې خلق برازی دلته کې به دعاګانې کوي زیارت د قبر بکی او دلته کې نږدې به جماعتي چاته 2 رکعات نفل به وکي یا به مانځه ټیمې نمونځ به وکي دا یې خلکو کارونه د یو طرف ته قبرستانی او بل طرف ته جماعت ته د دواړو باره کې یو دا دی چې کم یو شی مخکینیو دویم بتی لري کولی کېږي کم مخکې قبرستان او جماعت رستو جماعت به ورانولی کېږي کم مخکې جماعت او رستو پکې قبرونه جوړ شو دا قبرونه به ایستی کېږي په دې باندې د وقف ځمکې په هغې کې د نورو خلکو تصرف نه پکار جماعتونه په جماعتونو کې قبرونه جوړول نه پکار باندې خلک به قبرونه جوړي جماعت کې دنه قبر جوړ کی مدرسه کې دنه قبر جوړ کی دا نه پکار د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر و هغه په داسې ځای کې چې هغه وقف ځمکه وه نو کله چې یو خبره ذکر کوي دلته کې جماعت نو چې کله جماعتي نو قبر به ورانولی کېږي النجوم الظاهره فی اخبار المصر والقاهره یو کتاب دی پای کې شپږم جلد کې دا خبره لیکله چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه اویس او دجله ته غورځاو چا خو دا خبره لیکله او چا پکې دا ویل چې نه د بادشاه سره ورانه وه بادشاه د هغې ورانوالی د وجې نه هغه سره دا دشمني وکړه چې قبر نه اویسته او دجله ته غورځاو یو دی الروضتین فی اخبار الدولتین بل یو کتاب دی پای کې هم دا لیکلي چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر نه اویسته او دجله ته غورځاو دغه سے بل یو کتاب دی تحذیر الساجد فی بناء المساجد علی القبور آی کې لیکلي چې دا قبرونه دا ورانول پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لعن الله زوارات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا
د صالحانو د انبیاء علیهم السلام قبرونو باندې سجدګاه جوړ کړو. زمونږه دین کې شریعت کې موږ ته دا ویلي قبر باندې څه جوړول کېږي بنا عمارت جوړول په قبر باندې دا مکروه دي. څومره فتاوی ګورې ټولو فتاوو به لیکلي. دغسې په دغه قبر باندې قبر پخول قبر باندې لیکل کول هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغې نه منع کړله ان یجسس القبر و ان یبنى علیها و ان یکتب علیها په هغې باندې لیکل کول په هغې باندې عمارت جوړول د هغې نه یې منع کړله. نو ځان د دې نه ساتل پکار دي. سیده ساده قبرونه دي چې کله سړی سعودي ته لاړ شي هلته وګوري ټول سیده ساده قبرونه دي. بعضې پکې داسې د سره اړو د قبر هغه نشان هم تقریبا ورک شوی. نو خلک لګیا دي په هغې باندې چونه لګوي. نو منځ کې پکې نور خلک راله هغه وایي چونه ناروا ده چونه پې مه لګوه. حدیث کې چونه راغله که ته پې مرمر لګې که ته سیمټي کې او که ته پې چپس پې لګې نو دا جایز دي. خلکو پکې هغه شی وکړو چا پې چپس لګول او چا پې مرمرو لګول چا هسې سیمټي کړه هغه ټول ناروا کارونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ویلو د هغې مطلب دا و چې لږ پخوالی لکه څنګه چې په چونه راځي دغه لږ پخوالی ناروا دی. نو چې لږ پخوالی ناروا دی نو ډېر پخوالی د هغې نه زیات ناروا دی. سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم خامخا ویبا دا خلق چې دا درې کسانو څلورم د دې سپی و ویقولون دا خلق به وایي خمسة سادسهم کلبهم پنځه دیو شپږم د دې سپی و رجما بالغیب دا دروغ دی ویشتلی په غیب باندې په نالیدلي باندې رجما بالغیب دی وایي بې دلیله خبرې ولي. ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم او وی بدی چې و دیو اتم د دې سپیو قل ربی اعلم بعدتهم وتوعا رب د دې رب زما خپو دی پشمار دی باندې ما یعلم الا قلیل نه پوهیږي پشمار دی باندې ما سوا الا قلیل مگر لک خلق فلا تمار فیهم الا مران ظاهرا نو باس مکو د دې سره مگر باس ظاهری په قرآن باندې ولا تستفت فیهم منهم احدا او خبرې تپوس مکوه د دینه د دې په باره کې د دې خلکو نه د خلکو کې د یو تن نه هم تپوس مکوه. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا او مه وایه د یو شي په باره کې چې یقینا زه کوونکی ما دې لره سبا. دا دویمه خبره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نشتی. الله وایي داسې مه وایه چې وحی بنده شوه تقریبا 800 ورځو پورې وحی بند وه. وحی چې کله راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا وی نابل صورت کې راځي چې ته زر زر ول نه راځې نو هلته کې خبره ورته راغله چې وما نتنزل الا بامر ربک د ملائکو راتلل دا د الله په حکم باندې کېږي. الله حکم نه شوی موږ نشو راتلی وي. نو ته چې کله خبره کوې نو داسې وایه الا ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله. واذکر ربک اذا نسیت یاد خپل رب لرا کله چې ستانه هیر شي وا قل عسى وایه داسې عسى یهدینی ربی زردا چې وبخی ماتا رب زما لاقرب من هذا رشدا ډېر نږدې د دې نه په اعتبار د هدایت. قل عسى ان یهدینی لمطلوب آخر دویم دا عسى ان یهدینی ربی جواب سوالکم قبل وقت المقرره یا ان یهدینی ربی لاقرب من هذا ما نسیتو ما نه چې کومه خبره یې رشیده نو دینا الله با ما ته زر د دې ان یهدینی لاقرب من هذا د دې نه ښه نږدې په اعتبار د هدایت به ما ته وښیي. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9 او پاتې شوي دي په خپل غار کې 300 سینینا یعنی آنی سینینا مراد زما د هغې نه کلونه دي 300 یعنی کلونه وازدادوا 9 زیات کړه په هغې باندې 9 نور. نو دې کې دا خبر هم ذکر کوي
اشاره کوي دیتا چې یو طرف ته شمسی حساب دی یو طرف ته قمری حساب دی. نو شمسی حساب چې کې نو 300 کاله پوره دي او چې قمری حساب کې نو 9 به زیاتیږي. نو دلته کې هغه خبره ذکر کړي 300 سنین 300 کال دي. نو 300 کال شمسی باندې دي او چې شمسی 300 کال تیر شو نو قمری دا غینه جوړیږي 9 دبر 300 کال په 100 کال چې تیر شي نو پاغه باندې 3 کال زیاتیږي. نو دا 300 زیات شي دي دا 300 کال دي. نو 300 کال باندې 9 کال په زیات شو. ولله اعلم ما لبسوا الله وتوایا الله خپو دې په اسمان دي خلقو کوم وخت تیر کړل له غیب السماوات والارض دا الله په اختیار کې غیب د اسمانو د زمکه اب سر بیو اسمه ساجب لیدون کې ساجب اوریدون کې مال من دونی من ولین نشته د خلقو د پاره سوق ولی ولای شي په حکم یا حدا ان شریک الله په خپل حکم کې او تن چاله پکې حصہ نه ور کوي برخه نه ور کوي. وتلو ما وحی الیک من کتاب ربک بیان وا ولا اج وحی کولګي تا دا ساده من کتاب رب استاد رب د کتاب نه نشته بدلیدون کې نشته سوک بدلون کې نشته بدلیدل د استاد رب د کلمو د پاره د الله د حکم د پاره. ولن تجد من دون ملتحدا چربونو می تدا الله نه سوا زید پناه زید تیخته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي او ټینګ خپل ځان دا کسان سره چې رابلی خپل رب لرا بالغداة والعشي سوا او بیگا یریدون وجه غواړي د الله رضا. یعنی مسلمانانو مومنانو سره کلک شا مومنانو جماعت کې کلک اوسېګا ولا تعدوا ناکانهم او ماړه خپل سترګې د دینه تريدو زینت الحیات الدنیا آیا غواړي تاسو آیا غواړي ته ډولډا د ژوند دنیوي ولا توته منافلنا قلبهم او تابعداري مکوا ولا توته منافلنا دا چا چې غافل کړي موږ زداغان چې ګرینه خپل ذکر نه قران نه چې غافل ده نو داغه تابعداري مکوا هغه پسې مزه وتوا هوا او تابعداري کړه خپل خواهش وکانه امرو پورتا او کار داغه د حد نور تیر. وقل الحق من ربكم وایا دا قران کریم حق ده استاسو رب د ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر او يكفر. نو څوک چې غواړي ایمان دی راړي څوک چې غواړي نو کفر دی وکي. ان اتنا للظالمین نار یقین تیار کړه موږ ظالمان د پاره ورها د بیم سرادقها راګیر بکی دی لرا دیوال نه داغه پردې داغه قناتونه داغه وای استغیثو یغاسو بیمان کلمول او کدی پریاد کئ دی او بغواړي نو یغاسو پریاد کولکی پر کولکی وری دی حاجت بیمان په بو سره داسې او بو کلمول پشان دی ویل شوی تانبه پشان دی او بوي یا ویخ د تیلو ویخ داغه پشان دی او بوي یا صدید اهل النار د جهنميانو د وینې زوی د زخمونو یشویل وجود داسې ګرمي بای یشویل وجود چورته و مخونه بیس شراب ډیر ناکار او بدی او وساد مرتفقا ډیر ناکار زید آرام. ان الذين امنوا يقينون چې ایمان راوړل عمل صالح کړي ان الله نو زی اجر من حسن عملا یقین نزاکم اجر دا چا چې بهتر لا نوزیو اجر من احسن عملا چې بهتر عمل کړل قرآن او سنت مطابق عمل کړل. اولئک لهم جنات عدن دا کسان یې پاره جنتونه د همیشوالي تجری من تحتهم الانهار چې ویږي بلاندې داغینه نهرونه یو حلون فیها من الساور اچولې کې ودی ته پای کې کنگن بای بانگړي بای باوغان بای من ذهبین د سروزر ویل بسون سیابن خضرن او اغوندی بدی جامع شنه من سندوسن د نری رخم و استبرق او دغه ټوله خمو متقین فیها ټیک بغلی پدې معنی لړای کې پتختونو باندې نعم ثواب ډیر ښه ثواب دی حسنت مرتفقه ډیر ښه زیاده آرام دا د آرام زیاده ډیر ښه. وضرب لهم مثل الرجلین خبر ذکر کړي چې دا دنیا به وبال شي پتا باندې دا دنیا بستانه دا مال بستانه واغستې شي لکه څنګه چې باغ والنه باغ واغستې شي. وضرب لهم مثل الرجلین بیان کا دی خلقو ته مثال دا دو سړو جان علی هدیما جنتین ورکړیو موږ یو د دوالتا دو باغونه منانا بندان ګورو وحففنا ما بنخرنا او چاپی رکړیو موږ داغې نه کجوره وجعلنا بینهما زرعا او ګرځولې موږ په مند دې کې نور فصلونه
کلتل جنتین دغه دواړه باغونه چې واته تو کولها ورکوي خپل فصل را ولم تظلم منه شیء او کمه نه کو داغه نسو لم تظلم لم تنقص منه شیء وفجرنا خلالهما نهرا او جاری کړیو موږ په مند دې کې نهرونه وېدا طائف کې یو خاد رمله وتوي څوک وی ملک شام کې دا واقع مخې تراغل وا بعضی وی دا دو کسانو یو یهوداو بل بطروسو دا دو تنرونو یو مالدارو یو غریبو کم چې مالدارو ناغه مشرکو او کم چې غریبو ناغه موحدو بعضی وی دا ضروری نه ده خو دا مثال دی د هغه چا د پاره چې هغه ځان په دنیا باندې غره کوي دنیا باندې غرور او تکبر کوي ځان په هغه باندې عزتمن ګڼي او د مؤمنانو سره غریبانو سره ناس ته بد غني دا داغي سره داغي مثال لې دغه سي چل وسره وشو وکانه لو ثمر و د لپاره نور سپینزر سرزر وسرو نور آمدنیان د دوی فقال لصاحبه نویدتا ملګری ددا وهو يحاوره او فقال لصاحبه نوی دو خپل ملګری تا وهو يحاوره او دو سره خبر خبرګولې انا اکثر منک مال او ازن فراز زیات امستانه د مال په اعتبار او عزت منم د نفرې په اتحاد سره ودخل جنته داخل شو د خپل باغ او هو ظالم لنفسه او د ظلم کوونکې په خپل ځان باندې په خپل ځان باندې ظلم وکاو مطلب شرک وکاو یو راضی ظالم علی او یو راضی ظالم لنفسه نو دې په خپل ځان باندې دې ظلم کوي شرک کوي او چې کله زیاته کوي په بل باندې ناغتا ظلم علی راضی وي قال من ما اظن ان تبید ازی ابدا دوی زما خو خیال ناراضی چې هلاک بشي دا چره همیشه د پاره د دې د هلاکت دا خبر زما سوچ او فکر کې ناراضی وما اظن الساعه قائمه زما خیال ناراضی په قیامت باندې چې قائم بشي چره ولا يردت الى ربي کې چې واپس کړی شو مزه پر رب تعالی جدن خیر منا منقلبا نو خامخا عموم غورا د دینا په اعتبار د واپسې دی وی ولا يردت الى ربي کچره زو واپس کړ شم خپل رب ته مخکې سورته مریم کې هم راضي هوا او یا کې قال لو صاحبه نویدتا ملګری ددا هو يحاور د جواب ورکا وغلا هغه خبر خبرګولې خبرې چېړلې نو دولا هغه خبر وکړه دیولا سو جواب ورکې اکفرتا بالذی خلقک من تراب آیا انکار کړل تا دا غزاد نه چې پیدا کړی ته د خاورینا ثم من نطفه بیا د نطفه نه ثم سواک رجلا نو بیا برابر کړی سړی لکنه والله لکن انا اقول هو ضمیر شان لکن زدا ما چې الله رب زما ده ولا اشرکو برب احد او ز شریک نه جوړوم د خپل رب سره یو تن ولولا اذ دخلت جنتک اولنا کله چې ته داخل شوی د خپل باغ ته نو تا به دا سویلیو ماشاء الله لا قوت الا بالله سچ او واړي الله هغه کیږي نشته طاقت دچا ما سوا د الله نه لا قوت الا بالله الدګوي لا حول ولا قوه الا بالله لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله نشته طاقت پنے کے بانی مگر دالا طرف نہ دے ان ترنیا ناقل من کمال و ولدا کینه تمال را چیز کمم ستانا دمال په اعتبار او د اولاد په اعتبار باندې نو دا خبره نه ده دا مال زر نه راګي زما مال کم دے زما اولاد کم دے نو دا د عار خبرم نه ده فاسا ربی ایوت یعنی خیر من جنتک نظر دا چراب کی مال را زما رب غورا استاد دے باغنا ويرسل علیہ حسبان من السماء اور اوبلیگی پدې استا پر باغ باندې عذاب بعد تیز سیلئی چپائے کی کانی می یا حسبانا عذاب پراولیگی د اسمان نا فتصبح سیدن زلقان شبدا میدان خویا میدان بتی جوړ شي او یصبح ما غورن یا بشی او بده وچه غایبی بشی وچی بشی کت ولاړ شي ولن تستطيع له طلبان بیا طاقت نه لري ته دې راوستو د دې عبود راخکار کولو د دې راوستو طاقت بدی بیانې خبره موحدو د مسلمان د خلینا خبره هوتا
حدیث کې هم راځي د دغه سي وای اشعاص اغبری او داغه د خلینو خبره اوزي الله یې پورا کوي. نو دغه غریب سړی دی موحد دی او داغه د خبره خلینو خبره وته الله مال غوړه راکی او ستا په ایمان عذاب راولي خبره وي ولګیدا خټه غټه ولګیدا واحيط بثمره نو راګیر کړه شو داغه میوه داغه باغ هلاک شو باغ داغه پس په میوه سرا پاس با یقلب کفین شوده چې مگر خپل ورغوی علامان فقفیها پاس ما چې خرج کړیو پدې کې وهي خاویتن علی عروشها او دا باغ را پریوته په خپل چتون باندې و یقولو دوی علی تنهای افسوس لم اشرک بربی هذا شریک منه کړه خپل رب سره یو تن شریک منه جوړ کړي ولم تکل له فیات ینصرون او نو د دې لپاره یو ډله سډلا د لپاره نو ینصرون او چې د امداد کړه وې من دون الله تعالی نه سوا وما کان منتصر او نو دې په خپل باندې بدل غستون کې هنالک الولایت لله الحق پداسي وخت کې پداسي ځای کې ولایت اختیار صرف د الله لپاره ثابت ده هو خیرون الله غوړه ده د ثواب اعتبار باندې ډیر غوړه ده په اعتبار د انجام وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء وضرب لهم بل خبر ذکر کئ د دنیا وخت لګ ده مال و دولت ته لګ وخت ده وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء بیان کا د خلق ته مثال د ژوند دنیوي پشان د اوبو د چر پشان د اوبو د چر اورولې موږ د اسمان نه فختلت به نبات الارض نو ګنټراو خپل پاغي باندې غیاغانی د زمکه فاسبا حشیمن تزروه الریا نش فاسبا حشیمن نشودا زری زری تزروه الریا چې الوزی غیل را هواګانی شینکه راو خطو فصل راو خطو ناغا شینو بیاجو پخیدو رو رو زیړ شو نو چې زیړ شو وچ کلک شو نو زری زری شو مات رامات شو نو هواګانی راځي یو طرف ته بل طرف ته الوزیر الوزی وکان الله علی کل شیء مقتدر الله دې پارشي مې قدرت لرونکې مخکې دا مثال تیر شی سورۃ یونس کې سری رښتم کې تیر شی هم تقریبا دا سه نږدې دا سه سورۃ حدید کې هم راځي المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات مال او اولاد دا ډول د ژوند دنیوي او باقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکې نیک عملونه غوړه دي د عند ربک استاد رب پنځ باندې په اعتبار د ثواب او په اعتبار د انجام په اعتبار د امید د انجام د اخري انجام و یوم نسیر الجبال بارز باندې چې روان بکوم غرون لرا وتر الارض ان وتزمک لرا بارزتن پڑاگا واشرناهم اور راجو کوم د خلق لرا فلم نغادر منهم احدان پریبنو د دین یو تن ورز علی ربک صفا پیش بکړی شي دی په خپل رب باندې صف صف لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره یقینا راضی به تاسو موږ دالک څنګه چې پیدا کړی موږ تاسو اول پیر چې موږ تاسو څنګه پیدا کړو دغه سی برازي احادیث کې راضی بدغه سی یوازې فورادا یوازې برا رواني حفات عورات غرلن حفاتا عوراتا او غرلن خپیال بخپی سرطور سر او خپیال بغیر دا جامونا حفات عورات او دارنگی ناسونتا بل زعمتم بلکہ استاسو دا خیالو علن نجال لکم موعدا چی او بنا گرزو استاذ پارا یو نیٹا یو وقت وہو زیال کتابوں کی وقتشی کتاب فتح المجرمین انبت مجرمان لرا مشفقین مما فی یری کے بعد آغسنا چی پدی کتاب کی دی ویقولون دا خلق بوئی چی کتاب اوینی ہائے افسوس تے منگلا مال آزل کتاب سشید دی کتاب لرا لائن قادر صغیرت ولا کبیرت نیلا صحا چی دے پریخو دی سوڑی کی خبراں نلویا خبراں مگر عرصے راگیر کر لی حفاظتی کر لے داغی وجدوا ما عملوا حاضرا ومید یا چې عملی کړي حاضر ولا یظلم ربک احد او ظلم نکي ستارب په یو تن باندې وإذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بلا واقعا ذکر کړي د آدم علی السلام د دفع د شوبې د پاره شوبه داوا چې دی وای زه چې کلا د غیر الله په نوم باندې داغه برخه نه ورکوم یو لسمه دولسمه نه ورکوم نو ما پسې بابا راځي د شپې کټرا باندې اړي کله وسره همسای او ما ته وې د همسای په خېټه کې درمنډم ګورای ته زما حق نه راکې
نو الله وی دا ګوره شیطان دی، دا بابا نه دی، شیطان دی. تا پس راغله خوب کې او تا یری، تا اړی او ستا عقیده خرابوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کله چې وی موږ ملائکو ته سجده وکړه آدم ته، فسجدوا ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه. کان من الجن، د جناتو نو، ففسق عن امر ربه، نو د اوته د الله د حکم نه، د خپل رب د حکم نه اوته، فسق فجور شروع کړه. افتتخذونه وذریته اولیاء، آیا نسی تاسو دلارا او ددا اولاد لرا په دوستانه باندې زمانه سیوا، وهم لکم عدو، حالا چې د دشمن دي ستاسو دشمن دی اے بنی آدمو، او ستاسو د نیکه دشمنو. بیس للظالمین، بدلا ډیر بد دی د ظالمانو د پاره دا شیطان په بدله د الله کې. الله یې پرېښو، شیطان یې واغوست، ډیر بد شی واغست. ما شهدتهم خلق السماوات والارض، ندی حاضر کړي موږ دا خلق پیدائش د اسمانو زمکه ته، ولا خلق انفسهم، نه پیدائش د نفسونو ته. وما کنتم متخذ المضلین عضدا، او نه مزورانی انکه گمراه کونکو لرا په امداد خپل، اغینا ز امداد ناخلم، اغی معاون نه ګرځوم. و یوم یقولون نادوا شرکای الذین زعمتم، او په هغه ورځ باندې چې الله با او وی نادوا شرکای، आवाज وګي زما شرکاو ته، الذین زعمتم، چې تاسو به ګمان کوو. فدعوهم، ندی بت आवाज وکي، فلم یستجیبوا لهم، ناغي بولا جواب ورنکی. وجعلنا بینهم موبقا، او ګرځول موږ په منددي کې زیاده هلاکت. ورال مجرمون النار، او بوینی مجرمان ور لرا، فظنوا، نو خیال بو کې ان مواقعها چې دی پریوتون کې پدې کې، ولم یجدوا عنها مصرفا، او نو وبن امید دغینه زیاده بچاو، زیاده تیخته، زیاده واپسې. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل، یقینا بیان کړي موږ په دې قرآن کې د خلقو د پاره د هر قسم مثالونه. وکانه الانسان اکثر شین جدلا، او د انسان د هر شي نه زیات په جګړه کې، اکثر شین جدلا، د هر څه نه زیات ته جګړې کوي. وچ پوچه جګړه د هر شي کې جګړه ده. خبره به سړیو کې صحیح خبره وو کې دی بلګیا جګړه وکړي. دغه بعضی جګړو نه خبره دای سړی ځان غلې ساتي. دلته نن سبا د نیټ دور دی، فیسبوک دور دی، نه دغه یو سړی خبره وکړي او د به داغه لپاره معاون جوړ شي، د ځان دا ثابتوي چې زه د خلاف یم، او بلی کې په د شیطان دی، دا خبره غلطه ده، لیکن چې شیر دی کو او دې لیکه په کمنټ دی په وکړو نه چلو شو، او تا شیر کو کنه، تا داغه تعاون وکړو. دیو جنا دا بازي خبرې چې راشي، نه په دالکا چې تا خو کړو، نه په دالکا چې تا بد کړو، او تاسو شي تو اسراړو انسان نه، تو انسان سو شي لیکي، سو شي لیکي، لیکن کودای وته ولیکل چې تاسو پي او شیر کو، نو دا تا چې دا لیکلی سپی، نو دا بیا هر څه چې خدا شیخ خو شیر شو کنه، ستا چې څومره ملګری دي هغه ملګرو ته لاړ، نو تا داغه په دې غلط شي خورولو کې داغه اعانت کو. اکثر شین جدلا، وما منع الناس یؤمنوا، نه منع کړی د خلکو لاره د ایمان راوړو نه کله چې راغی دي ته هدایت. ويستغفروا ربهم، ما منع الناس ان يستغفروا ربهم، نه منع کړی د خلکو لاره د دینه چې دا خلک بخښنه طلب کړي د خپل رب نه، الا ان تاتيهم سنت الاولین، مگر انتظار د دې خبرې چې راشي په دې باندې طریقې د مخکینو، او یاتیهم العذاب قبلا، یا راشي په دې باندې عذاب مخامخ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، او نه را لېږو موږ پیغمبران لره مگر زیر ورکوونکي او یره ورکوونکي. ویجادل الذین کفروا بالباطل، او جګړې کې هغه کسان چې کفر کړي په باطل باندې، لیدهزوا بالحق، دې لپاره چې کمزوري کې په دې باندې حق په کمزوري کوي، حق لاندې کوي. واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا، او نیولې د خلکو آیاتونه زما وا چې یره ورکول کې دې په هغه باندې مذاق لګیا دي، د جګړه کوي. ويجادل الذين كفروا بالباطل، کافر لګیا دي په جګړه چې کوي په باطل باندې. نو مسلمان نننۍ زمانه هغه سره ملګری شي، او هغه جګړه کې اوسره دیم ملګری شي، دیم د کفر خبرې خوري. سورته مومن کې امراضی سلورم آیات کې بیا ورپسې 15 شم کې ورپسې سلور 50 کې، ومن اسلم، سوګ دې غټ ظالم دا چانا چې
پن ورکولے کیږي دلا یاداش ورکولے کیږي پایاتونو درب د باندې فارزانو اعراض کدا داغینا ونسی ما قدمت یدا او هیر کا اچ مخکې لګلی لاسونو د ان جعلنا یقینا ګرځول منګه پزړو دا دی کې پردا ایف قون دی نپویږي و فیازان مقرا پوګوند دی کې بوج دی ندی حق ناوري وان تدعوهم الى الهدى كترابل دل را هدایت تا فلیاتدو اذن ابدا چری هدایت نو امیدی همیشه د پاره په دغه وخت کې وربک الغفور ذو الرحمه اور استا بخون کې رحمت والده لو یاخذهم بما کسبوا کچر الله رانی ولید خلق لرا په سبب دا چې کم کسب کړل لاجل لهم العذاب نو خامغه پتا دی ور کړو دی العذاب بل لهم موعد بلکې د دې لپاره وخت د دې لپاره یو نیټه ده لن یجدو من دونی موئلا چربونو می اونو می داخلك د خپل ځان د پاره د الله نه سوا زید تیختې د الله نه پناین حاصل نه کی وتلک القرى اهلكناهم ادا کلیو چې منګه هلاک کړي هغه لرا کله چې ظلم وکړو یا دا کلی دي چې داغي اهل منګه هلاک لما ظلمو کله چې ظلم وکړو جانا لمالک موعدا غرزول منګه د زیاده وخت هلاکت د پاره یو نیټه نیټه راغلا باغی مې تواشو وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا موسی علیہ السلام واقع ذکر کئ مخکې مونږ وې موسی علیہ السلام په غیب مهینو پوا موسی علیہ السلام وی بیان وکړو نو ډېر فصیح بلیغ انداز کې بیان وکړو چا وته وی چې په دنیا کې ستانه بل غټ عالم شتي او نه الله رب العزت دا خبره خو نشوا دې ته وی حسنات الابرار سیئات المقربین تا بدا ویلو چې الله د ټولو نه غټ عالم دی تا زما د نوم ولې دغه وخت وانه غس څنګه زما تاسو سره دومره تعلق دی نو تا زما خبر ول نه کوله اول به دا ویلو چې الله پوه دی او په انسانانو مخلوق کې بیا زه پوهما ظالم نو زما د نوم به سره غستو نو وېزاشته یو تن دی چې دا غسر داس علم دی چې تاسو سره نشتی موسی علیہ السلام وی ززم چې دا شاګردی اختیار کم دا واقعا و د لپاره چې موسی علیہ السلام غوندې سړی هغه روان دی او هغه علم حاصلې امام بخاری رحمت الله علیه دام ذکر کړلی په دغه ځای کې چې علم حاصل کړي د وسادت نمخ کې د وسادت نرستوم قبل ان تسودو بعد ان تسودو تا د وسادت درکړې شوی دی غټ سړی غټ علامه فهامه شوی لیکن بیام د علم د حصول نه با ځان مبرا نه غني ځان مستثنا به نه غني زغ پر شیما نه پوره کېدل نشتی موسی علی السلام غوندې سړی دی روان دی د علم د حصول د پاره د هغې د پاره سفر کوي هجرت کوي سفر کوي دارنګې دلته کې د واقع کې د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام واقع ده د حالاتونه معلومیږي چې د خضر علیہ السلام سره صحیح اختیار او سره غیب علم سره نو دا غي جواب کوي واقع وګوره اختیار وسره نو علم ورسره نو علم غیب د غیب علم ورسره نو واذ قال موسی لفتاه کله چې موسی علیہ السلام خپل خادم ته خادم دی یوشع علیہ السلام بیرست پیغمبر شه دی لا ابرهو همیشه رواني مزو حتی ابلغ مجمع البحرین تر دې پوری چې ورسم زید یو ځای کېدو د دو دریابونو ته او امزیه حقوبا یا رواني م یلو زمانہ پیړی رواني خو زمبا خپل مقصد به حاصلوم ابلغ مجمع البحرین مجمع البحرینو وېدا بحیر روم او بحیر پارس کوم یو ځای کېږي تنجې سره هغه ذات مراد ده دارنګ اشاره په دې کې دام دا یوم دریاب دی بلم دریاب دی یو موسی علیہ السلام دی غزان له د علم دریاب دی او یو طرف ته خضر علیہ السلام دی هغه ځان له د علم یو دریاب دی دا دواړه دریابونه یو ځای کیږي آلته به یو ځای کیږي فلما بلغ مجمع بین ایمانو کله چې یو ځای شو دا دواړه کله چې ورسېدل دا دواړه هغه ځای د یو ځای کېدو د دوو دریابونو ته نو نسیاه هوتهما نو هیر کدی خپل مه دی راغسته او الله طرف نو تو ویل شیو دا ځان سره والا دا وستان نه خي دا چې کمزې کې راجوندې شو
او ټوپې کړه نو هغه ځای کې به ستاسو مقصد حل کېږي، هغه ځای کې به موسی خضر علیہ السلام میلاویږي. نسیا ہوتہما هیر کدی خپل ما ہے فتخذا سبیلہ فی البحر سربا نون واغا خپل لار په دریاب کې سورنګ، دریاب کې وننوت په اوبو کې او اوبو کې سورنګ جوړ شو. عجیب کار دا وشو. فلما جاوزان کله چې ورتیر وتل دی دا دواړه قال لفتاو نو خپل خادم ته آتنا غدانا راوړ زمونږه ناشتا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا رسیدلې موږ ته زمونږ په دې سفر کې هغه ځینه دی خواته چې موږ روان شوي یو نو دې کې خو ماته ستړیواله راورسېد، ستړی شوم. ولې دا بې مقصده تللي، بې مقصده سړی رواني نو سړی ستړی کېږي. قال ارایت یوشع علیہ السلام متوی خادم متوی ارایت طاقت تا خبر شا اوینا الی الصخرة کله چې موږ ځای نیولی د هغې ګټ سره د هغې الی الصخرة د هغې د ډیرکۍ سره یا د ګټ سره ویني نسیت الحوت یقینا ما هیر کومه ہے وما انسانی و مانو هیر کړی دی الا شیطان و نذکره مگر شیطان زمانه هیر کړ چې ما تذکره کړی تا ته د هغې شیطان هیرول نه کوي، لیکن شیطان پہ خوشحالی کی پر اس کارنوں بانے نزکا آغت نسبت کی. وَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا او انوا اغاق پر لار پر دریاب کی عجیبا. قال ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي وِدَاو آغا سوک زیو کنا چه منگا طلب کاؤ. فَارْتَدَّ عَلَىٰ سَارِ مَا قَصَصًا واپس را روان شو دیم، واپس راتلا پخپل نقش قدم مانے واپس راتلا، واپس شو پخپل نقش قدم مانے چو واپس راتلا. فوجدا عبد من عبادنا آتیناو رحمتا من عندنا نوے مندو دے دوارو بندہ زمانگا بندہ د بندگانو زمانگنا آتیناو رحمتا من عندنا چو ورکڑو آغلا منگا خپل رحمت خپل طرفنا رحمت یو ورکڑو مفسرین وی نبوت یو ورکڑو من عندنا خپل طرفنا علمنا من لدنا علما او ورکڑو منگا آغلا د خپل طرفنا علم ناشنا علمو یو خاص علم دے ناشنا علم. د موسی علیہ السلام سره یو فن دے او د خضر علیہ السلام سره بل فن دے. دا بندو خضر علیہ السلام خضر ابن عامیہ وتوئی یا بلیا ابن ملکان وتوئی دا د سام په اولاد کیوں زمونږ په رشتہ کیوں دغه موږ هم سام په اولاد کیوں. نو التکی خضر علیہ السلام سلام دے پروت تے موسیٰ علیہ السلام تراغی بی السلام علیکم آغی بی انا بی ارضی السلام پدی ازمکہ کے پزما پدی ازمکہ سلام کم جن راغی بی دلدہ غسوک سلام نہ کئی مخی کولاو کو ویسو کے ویزو موسیٰ وی کم موسیٰ دا بنی اسرائیل موسیٰ ویاو پاسے دو میلاو شو سر راغلے ورپسے وئی لقال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام متوے حل اتبعوک علان تعلمنی مما علمت رشدا زو ستاسرا پاتکے دیشم ستاسرا ملگرتیا کولیشم حل اتبعوک ستاسرا پدے مدرسہ کے داخلے دیشم علان تعلمنی پدے شرط بانے چی تعلیم براکے تماتا مما علمت رشدا دا آغنا چی علم درکڑا شیدے تعالی دا کامیابی دا ہدایت دا کامیابی علم آغا بزو تو ماتا خے دل دکی دا اتباع اتبعوکا علا ان تعلمنی اتباع دا بل خبر منل بغیر دا دلیلنا او تقلید ویلے کی دبل خبر منل پا اصول سرا اصول لی دا نحو اصول لی ناغا اغے کے تقلید دے دا صرف اصول لی دا رنگے دا فقہ اصول لی ندغ اصول بانے صلی روان دے نمانگ روانیو پا فقہ کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغس اصول خود دی منگ پاگے بانے روانیو نا آغا اصولو تا چی گورے نو سڑے پا ہر وقت کے ازان مسئلہ راوستیشی لگا سنگا چی دا نحوی اصول لی
چې کل فاعل مرفوع، هر فاعل مرفوعی. نو دا بیا نه ګوري چې ارزه کې به ته تپوس کې چې دا دلته کې ضربا زیدون دی، نو دا زیدون وایم که دا زیدن وایم که دا زیدون وایم. نه دا یو قانون تعالی درکو، بس چې کم ځای کې فعل راغی ورپسې فاعل راځي نو فاعل به مرفوعی. کل مفعول منصوب، هر مفعول به منصوبی او هر مضاف الیه به مجروری. دا قانون کې خودو نو هغه قانون باندې موږ روان یو. نو دغسې دا احناف اصول لی، نو دا غي تقلید چې سړی کوي نو د بل خبره منل په اصول سره بغیر دا بل بعضی وایي خبره منل د بل بغیر د دلیل نه، بغیر د دلیل نه یی خو بغیر د داغه سره دلیل خو ماته داغه ضرورت نشتی چې زه تاسو کوم د خبره تاسو سره دلیل له د دې سره دلیل له د دې سره دلیل له د دې خبره پوه کول ته ضرورت پوه کېدو ته ضرورت نشتی، هغه سره دلیل شته بغیر د مطالبه د دلیل نه. اباځي وای بغیر د پوهې د دلیل نه نو سړی په نه پوهیږي الته کې ابل چا پسې چې روان نو هغه سره علم شتی، هغه سره دلیل شته، هو ما دې تپوس نه کړای. تپوس ته وکي کتابونه وګورئ دلایل به تاغه میلاو شي. نو ځکه هر امام دا خبره کړله زما خبره که د اصول خلاف وا د قرآن او د سنت نه خلاف وا نو فضربوها الجدار، په دیوال وولي وي. زما خبره په دیوال ولا، حدیث واخله قرآن واخله هغې باندې عمل وکړه. دا نه که زما خبره د قرآن او د حدیث نه خلاف وا ناغه وی فل یبل علی قولی، زما په خبره دی میچازي وکي. قرآن او سنت تی واخلی نو کم چې قرآن او سنت دلته کې راغلی نو موږ وسوایو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته دا خبر د حدیث ته نو رسیدله، دا وستا ته راو رسید. هغه چې د نږدې زمانه سره ده دا هغه ته نه رسیدله، تا ته راو رسید. هغه تابعی ده او ته دومره زمانہ بعد راغله. کله وای اذا صح الحديث فهو مذهبي، کله چې یو حدیث صحیح شو نو هغه به زما مذهبي. نو دا نه چې دا به صحیح کیږي، وس به صحیح کوي نو څوک به صحیح کوي، څوک برازي د دې زمانه نه به توي دا حدیث صحیح دی دا صحیح نه دی. نه دا حدیث مخکنا داغه جان پړتال شوه دی، هغه کې نقد او جرح شوه دا داغه د راویان مبارکی خبرې شي دي چې دا صحیح دی او دا صحیح نه دی. بعضی خبرې داسي چې هغه عملی تواتر عملی، هغه کې مخکې نه خبر را روانه تر دو دی وخت پور راو رسیدا. ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په کتاب کې نه ملاویږي لیکن په تواتر کې شتي. نو تواتر عملی دی، هغه موږ ته پای کې میلاو دی، کاغه تراوی دي کاغه نور دي که نور دي. خضر علیہ السلام نو مخکې یو خبره دعا غالبا شویو سورت آل عمران کې 81 نمبر آیات کې موږ یو خبره کړې و. امام قرطبی رحمت الله علیه وی ذهب الجمهور الى ان الخضر مات، خضر علیہ السلام وفات شوه دی، جمهور په دې باندې دي. او د خضر علیہ السلام بارکه فیصله په دې باندې ده چې هغه پیغمبر دی، اگر چې خلق به کې د خپل قولم پیش کړل چې خضر علیہ السلام پیغمبر دی او کو ولی دی. نو بعض خلق هغه ولی چې لپاسه کوي په پیغمبر باندې، نو هغه دا وایي چې هغه ولی او پیغمبر نو. او نو عام جمهور قول دا دی چې هغه پیغمبرو، بیا هغه ژوندی دی که وفات شوی دی؟ نه هغه وفات شوی دی، جمهور په دې باندې دي. بحر محیط کې دارنګ علامه ابن کثیر رحمت الله علیه مختلف دلائل په دې باندې پیش کړي. تفسیر روح المانی هغه دلائل پیش کړي، تفصیل کوي په دې باندې چې وفات شوی دی. علامه ابن تیمیہ رحمت الله علیه
رد المنطقین کې آئے کم دا تذکرہ کئی چې خضر علیہ السلام وفات شوه دی. بعضی کسانو په دې باندې کتاب لیکل مستقل کتابونه پې لیکلی شي دي. ہدایت المتحیر اعلی حیات الخضر کتاب لیکل بنوری ٹاؤن نه چاپ شوی دی. بنوری ټاون استازو هغه لیکل. نو خضر علیہ السلام وفات شوی دی. او یو حدیث راځي امام بخاری رحمت الله علیه وی سل کال بعد د نن سل کال بعد من کې چې کوم موجود دی په دې ځمکه باندې دی کې به یو تنم نه. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو. نو بعضی وی کاغذ ژوندی و بالفرض نو سل کال بعد به وفات شوی په چا به دام ویلی. او جمهور په دې باندې دی چې او وفات شوی دی. په دې باندې دا حاشیه د بخاری شریف کې لیکي تمام محدثین تمام فقها تمام محققین آپ په دې باندې دي او اکثر صوفیاء آپ په دې باندې دي چې خضر علیہ السلام وفات شوی دی. ها بعضی صوفیاء هغه دا وایي چې نه خضر علیہ السلام ژوندی دی. نو دغه د ټولو خبره پرېږده او د بعضی خبره واله. بعضی خلک وایي خضر ورته ځکه وایي دیو ته خضر نه وایي دیو ته حاضر وایي. څوک د یو شان نوم وایي څوک د بل شان نوم وایي. نو هغه وایي چې کله د تذکره کېږي نو دی هلته کې حاضري نو ځکه ورته حاضر وایي. حاضر نه دی خضر دی. خضرون خضرون او زمونږ خلک ورته خضر وایي. خضر خو اړو نوم نه دی وایي. بعضې ورته خضر وایي. نو خضر دی یا خضرون دی. جلالین کې چې کله نوم راشي حاشیه باندې لیکلی د دې اعراب یې هلته کې لیکلی. قال له موسی هل اتبع على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام ورته ویې زموږ د مرثیې اصول ډېر سخت دي او ته طاقت نه لرې موږ سره د ټینګېدو بیا به ټینګ نشي. سخت اصول دي. وکیف تصبر او ته به څنګه صبر وکړې علی ما لم تحط به خبره چې نه علی ما لم تحط په هغه څه باندې چې نه راګیر کړی تا په هغې باندې علم خبر تا سره خبر نه نو ته په هغې باندې صبر څنګه کې. قال ستجدني ان شاء الله من صابرا. موسی علیہ السلام ورته ستجدني خامخا وبومې ته مال راکړه الله وغواړي صبرناکونه ولا اعصي لک امرا او زه به نافرماني نه کوم ستا د حکم ستا د خبرې. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. خضر علیہ السلام ورته وایي ښه که ته ما سره دلته کې پاتې کېږي نو بیا به خبره دای چې فلا تسألني عن شيء تپوس به نه کوې زما نه څه شي په باره کې حتی احدث لک منه ذکرا تر دې پورې چې بیان کړم تا ته د هغې نه تذکره د هغې ذکر وکړم بیا د هغې نه وروستو که تا ته څه اشکال وي نو بیا به کې لیکن مخکې ما باندې اعتراض به نه کې. بعضې خلک اعتراض کوي. یو طالب اعتراض وکړي هغه اعتراض په لپاسنۍ کرخه باندې وکړي او د هغې په درېیمه کرخه کې د هغې جواب وي. هلته کې استاد ورته خو مطالعه دین د کړي که نه نو ته به د مچ په شملو کې نه رادانګې د وخت نه مخکې چې هلته کې زه تا ته رسو تذکره کوم د هغې نه مخکې اعتراض به نه کې تپوس به نه کې. فانطلقا نو دواړه روان شو. ټیک ده نو خبره وشوه عهد و پیمان وشو. فانطلقا نو دواړه روان شو حتی اذا رکبا فی السفینه تر دې پورې چې دواړه سوار شو په یو کښتۍ کې. خرقها ناغه ته پیسې مو وانغستې او دلته کې یو تیشی یا یو تبر یا یو شی پروتو تخص پرته وه هغه راواغسته په هغې باندې تختې ته جدا کړه. قال اخرقتها لتغرق اهلها. نا کشتۍ چې وشلوله نو اخرقتها بیتا وشلوله دا کشتۍ لتغرق اهلها دې دپاره چې غرق کړي انجام به دا شي غرق به شي حال د دې د حال به ته غرق کړي. لقد جئت شیئا امرا یقینا تا راتللو کو پکار امرا منکر باندې ناشنا کار دیو کو. قال لم اقل لكم
قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبر. خضر علیہ السلام ته ماته تنویلی تما سره طاقت نشي لرلې ټینګېدو. قال لا تؤاخذني ما مرانسا بما نسيت پاسما زمانه يرشو ولا ترهقني من امر عسرا مرا چوپ ما ما زمانه کار تنگسیا. خبر مانه يرشو وچ پوچ راوتنو دا بازي خبره وچ پوچ راوزی. یو سره ناروا ني او دا ناروا کار کې دا غلط کار کې ولي کې دا اگر چې کله استاد ها دخلین اسی وزي استاد کار کوي او دلته کار ناروایی نامناسبی د دخلینه په کیسه حال دې بیا رسخ پیمانه پاغي باندې خبر شي نو کله سره اعتراض وکي کله ها وای قال لا تؤاخذني بما نسيت فانطلقان بیا روان شو دا ټیک دنو عذر دې پیش کو سیدا فانطلقان بیا دوه روان شو حتی اذا لقيا تر دې پورې چې مخامخ شو دی والک سره فقتلون هغه قتل کا. قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس و آیا قتل کا تا یو سړی لرا یو نفس لرا چې هغه پاکو بغیر نفس بغیر د نفس نه. لقد جئت شيئا نکرا یقینا تا راتلو پکا شي ناشنا باندې ډیر عجیب باندې ډیر ناکار کار دیو کو سړی دی مړ کو الک وجل شیو. نو بازی وای دا وړو کې لوبې کولې بازی وای نه لوی دا لوی سړیو. امام طحاوی رحمت الله علیه وای ان الغلام الذي كان قتله صاحب موسى كان بالغا. وإذا بالغ موسی علیہ السلام ملګری خضر علیہ السلام چې وجلو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای کان صالحیتن دې ګیرواله سړیو. دارنګه ابن جوزی کې هغه وای اشاب الطری نوې ځوان او غلام ویل کېږي نوې ځوان ته وای. دارنگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھی امام سرخسی لکھی مبسوط کے. دارنگے سمرقندی لکھی ماوردی لکھی چنم داغا حیسورو او کان من قطاع الطریق دا ڈاکو لارے بے شکولے خلق لارے بے کٹ کولے. نو خضر علیہ السلام چکلا دے اولی دو نو دا کوپڑی نے اونیو او کوپڑی تی جدا کړه په لاس کې تی جدا کړه. اگر چې باندې خلک لګیا دی وي چوڑکې راس چوڑکې باندې حلال کو حلالولو قصه به کې نه و معلومی کې دا کوپڑی نه جدا وسه په لاس کې راونیو بس جو سره تی جدا کوپڑی تی جدا کړه. قال علم اقول لك خضر علیہ السلام ته ماتا ته نو ویلی انک لن تستطيع معي صبر یقینا ته نشی ټینګې دې ما ته طاقت نشی لري ما سره د ټینګې دو. قال ان سالت کان شین او دا بیا خبر ورانه شو تا دې کارو کونو ان سالت کا زک بیا مستانه تپوسو کان شین د شی مبارکه رستو دینا ولا تو صاحبنی بیا ځان سره ما ملګری کوا قد بلغت من لدنی عذرا یقینا تبر سیدل زما طرفنا عذر تا زوی ټیک دنو په خپل فیصله وکړه. فانطلقا نبیا دوار روان شو. وې ک بیا می جرم کو خلق وای ک بیا دې جرم کو نسی چل وای ځان له خپل سزا ورکې وای. فانطلقا دوار روان شو حتا اذا اتى قريه تر دې پوری چلا را له یو کلیتا یو کلی والو خاطر اله استطامان داغه نه خوراک طلب کو. استطاما اهلها خوراک ډوړی طلب کړه داغینا دا اهل کلی والونا فابوا یضیفوما ناغی انکار کو داغی مل مستیانا فوجدا فیها جدارن یمند پای کیو دیوال یرید ان قذف فاقاما. نو دیوال یمندو پای کی یرید ان قذا نزدې و چې اگر ارتاو شوی و فاقاما ناغی سیده کو. قال لو شئت لاتخذت علی اجرا. نو وتا موسی علیہ السلام کتا غوخته نو خامخا اغسیبو تا په دې باندې سو اجرت به اغسته او ځان بیا خوا ډوړې خوړل وجتا. خلق داسې دي چې هغه د چا د ډوړې هم نه دي او تولا دیوال نسیده کې. دا وای د انتاکیه خارو او په دې کې دی چې لاړه نو ډوړې طلب کړه نو دلته استطعام ده او الته کې ضیافت ده. دویم طرف ته دلته استطعاما نفعبوا ایضیفوهما
نو یو طرف ته استطعام دی او بل طرف ته ضیافت دی، نو دا کېږي دغسې. دې وجه نه زمونږ علماو کتابونو کې لیکي، فتح القدیر شامی وغیرہ لیکي، وی یکرهو اتخاذ الضیافتی، ضیافت مکروه ده د مړي د طرف نه 3 ایام 3 ورځې دا به ضیافتونه نه کوي. بعض خلک دي هغه ډوډۍ ورکوي، आवाज وکړي الکه څوک چې جنازې راغلی نو ځای به نه، ډوډۍ تیار ده، ډوډۍ به خوري بیا به ځئ. دا ناروا کار کوي. بعض خلک داسي چې خلق راضی لاس نیولا هلته کې چای خو دی، شربت یې خو دی، راضی به خلق نو چای او شربتو ته مخکې کوي او دا ناروا کارونه کوي. صحابو دا بد بګڼه، خوراک دا بد ګڼه. جریر رضی الله تعالی عنہ وی کنا نعود الاجتماع الى اهل المیت وصنعت الطعام من النیاحه. ابن ماجه کی روایت راضی چې منګه اجتماع راغونډېدل د مړي کور ته او د هغې طرف نه ډوډۍ تیارېدل، دا به موږ د نوحې نه زیات، د ویر نه زیات ګناه ګڼو. دارنګې فتاوا بزازیه کې لیکي اطعام الطعام فی الیوم الاول والثالث، په اولنۍ ورځ او په درېیمه ورځ، دویمه به یې کټ کړله، دویمه ځان له په قیاس کې راوباسه که نه، مطلب دی چې اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ، دا 3 ورځې خوراک ډوډۍ ورکول، اطعام الطعام ډوډۍ ورکول چې دا مکروه دی، دا منع دي چې بل له ډوډۍ ورکې، بلکې راځي کورهت طعام و کورهت ضیافه، ضیافت هم مکروه دی او طعام هم مکروه دی. کته ورته کښېنې نو هم مکروه دی او که هغه تاله مېلمستیا کوي نو هم مکروه دی. د مړي د کور نه به دا قصې نه کوئ. نو حدیث کې دغه راځي. نو دلته کې هم دا دواړه الفاظ راځي. دا د هغو خبره نه وه، د مړي خبره نه ده، هغه ژوندو خبره ده. استطعامه ناغه کله چې طالبان یې داسې حال ته ورسي چې هلته خوراک څه نشتي، نو دی ځان له بیا ډوډۍ طلب کولی شي که نه. که طالبان نه دي، عام خلک دي او هغې سره د ډوډۍ څه شتی نه، انتظام نشتي، وږي شوي دي، نو خوراک به طلب کوي که نه. کلیوالو باندې دا حق چې دا وکړي. او کله چې یو سړی میلمه شي او هغه له ډوډۍ چا ورنه کړه، نو هغه د هغې نه په زور باندې هم اخیستی شي. یو شی پروت دی نو په غلا باندې، په پړه باندې هغه هم خوړی شي، خو خوړی شي وروړی نه شي. داسې نه سړی لاړ شي پټي ته لاړ شي، باغ ته لاړ شي، هلته کې وخوري او بیا دې ځان له پنډ وتړي او رویسي ته موږ یې ډوډۍ نه راکړي. نه، هلته کې خوړی شي لږه چې ځان بیا هلته کې نور اخوا ته ورسې. قال هذا فراق بیني و بینک، وی دا شوا زما او ستا په منځ کې جدایي. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیه صبرا، وی خامخا بیانوم په تا باندې هغه چې تا طاقت نه لرو تعویل د هغې، ته حقیقت د هغې دا ته بیانوم چې دا څه شوي دي، څه نو د هغه څه چې تا طاقت نه لرو په هغې باندې ټینګېدو. اما سفینه، نو هر چا کښتۍ وه، هغه کښتۍ چې ما ته کړه، سیرې مې کړه، تخته مې ته وویسته، نو ولې؟ اما سفینتون، هر چا کښتۍ وه، فکانت لمساکین، دا د مسکینانو، یعملون فی البحر چې کار یې کاوه په دریاب کې. فاردتو ان اعیبها، نو ما اراده وکړه چې په هغې کې د عیب پیدا کړم. وکان وراهم ملکن، او مخې ته د هغې نه یو بادشاه. ورا کله مخې ته وایي، کله شاته وایي. نو که شاته وایي نو شاته هم بعضې وخت کې استعمالېږي. ملکن بادشاه، یاخذو کل سفینة غصبا، کل سفینة صالحة غصبا، هر روغه کښتۍ په غصب نیوا، په بیګار باندې نیوا. نو ما دا اراده وکړه چې د هغه نه دا بچ شي، د ځان نه پې ښکار وکړي. و اما الغلام، او هر چا غلامو هغه هلکو، فکانا ابواه مؤمنین، و د هغه مور و پلار مؤمنانو، فخشینا، نو موږ یره وکړه فخشینا باندې عالمنا، موږ ته دا پته ولګېده یا موږ دا خطره محسوس کړه، ای یرهقهما، چې دی به واړی دې دواړو لره طغیان و کفره، په سرکشۍ باندې، په کفر باندې. بل یو حدیث کې هم راځي دغه وړوکی چې خضر علیہ السلام وجلی و، توبع کافرا وی، هغه باندې مهر د کفر لګېدلی و.
نو دغه مور و پلار بدی دبا گمراه کړي به نو الله رب ال فاردنا ایوب دلهما نو موږ اراده وکړه چې بدل کې ورکی دې دواړو را رب دې دواړو خیر منو ورددنا زکاتن د پاکي په اعتبار باندې واقرب رحما او په اعتبار د محبت باندې تفسیر زاد المسیر لیکي هغه یو جنې ولا الله ورکړه او بیا د هغه په اولاد کې وي او یا پیغمبران راغلو نو دغه سي سړی نه وي جنې خي دغه سي الکنا چې هغه دغه سي کارونه کې دغه نو جنې خدا لور خدا او بیا د دې سي الک نه خزای میراث خدي وي د دې سي زوینا سړی میراث خدي خلک خبري کوي وامل جدار وال چې هر چا دیوالو فکان لغلامین یتیمین فی المدینه نو دا د دوه الکانو د یتیمانانو په خار کې وکانه تاتو کنز لهما ولاندې داغینه خزانه دې دواړو وکانه ابوهما صالحا او پلار د دې دواړو نیک سړیو فاراد ربګان اراده وکړه ستاره ای ابلغا شدوما چې ورسیدا دواړه خپل ځواني ته واستخرجا کنزهما او راو باسی خپل خزانه لرا رحمت سارب د طرفنا وما فعلت عن امری خضر علیہ السلام وی دا کار ما نه کړي ان امری په خپل اختیار بلکې ادامه د الله په وینا باندې کړل په خپل علم او په خپل اختیار مې نه کړي ذالک تعبیر معلوم تستطيع علی صبر دا تعبیر دا هغه دا حقیقت دا هغه چې تا طاقت نه لرو په دې باندې ټینګېدو التکی په دې کې ځان له حکمتونه دي اول کې وی دریاب کې افارت تو انعیبها آ کشته چې مصر کړه ناغه کې ما اراده وکړه چې په دې کې عیب پیدا کم ناغه کې ځان ته نسبت کړي ورپسې کې الله فاردنا ایوب دلهما منګه اراده وکړه زګه چې اولنی کې خالص عیب وو ناغه ځان ته نسبت کړي نه الله ته د عیب نسبت مکوا ځان ته نسبت ځان ته کوا ابراهيم عليه السلام اذا مرضتو فهو يشفين کله چې زنا جوړ شم نه الله ما جوړي مریضواله مرض راولي الله راولي لیکن بیا نسبت الله ته مکوا بیا دې بي راضي فاردنا ايوب دلهما نو دلته کې پکې خبره دو دي د عیب پکې مشتي او بل طرف ته پکې د خوالي مشتي نو زګه د دواړو تذکرہ کوي اردنا منګه اراده وکړه او په دې بلکې خالص فائدہ دا ناغي کوي فاراد ربک ناغه صرف الله ته نسبت کوي ستارب دا اراده وکړه بل دا چې دا واقع دا خبره د موسی علی السلام سره پیش مخ ته راغلی یو دا چې کیشته وا نو کیشته مثال کیشته یې سر کړه ډوبېږي نه موسی علی السلام په صندوق کې واچو او صندوق دریاب کې واچو او دریاب کې صندوق روان دی ډوبېږي نه دویم اما الغلام الکه مړکو موسی علیہ السلام چې روانو آلته کې ادوتنه جنگیده او رستو واقعا برازي موسی علیہ السلام ول سوک ورکو په سوک باندې سره مړ شو نا ګناوو نا ګنا نو دریم موسی علیہ السلام چې کله لاړ مدین ته ورسید نال ته کې اجنکه راغل وی تاسو کوي وی منګه او بو دا ساروی وبکو خو چې سو پورې داخله تلی نه نو منګه ساوی نه وبکو ناغه لاړ فسقالهما او بو راويسته او ته او بو واچولې خپل ساروی هغه وبکړه او بیا لاړ داغینه مطالبه دا ډوډۍ وغیرہ ونکړه لاړ تحت الظل سوري تکیناس او الله ته وی رب بما انزلت الی من خیر فقیر دا واقعا د خضر علیہ السلام او د موسی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کدو لګړې صبر کړو او لګړې نور مخه ته تلوي نو نور واقعات به موږ ته معلوم شيو لیکن موسی علیہ السلام صبر نکړې شو خبره دغه ځکه پاتې شو ويسالونک عن ذی القرنین بل واقعا ذکر کوي د سلطان سکندر ذوالقرنین وتوي خلکو ډېر خبرې کړلې ذوالقرنین وتولي وای څوک چاغ بګل باندې سنور نور سویلې ناروا ویلي خکارونه وای خکارونه نو داغه دو سنې وي دیو جنوته ذوالقرنین وي چاوي ذوالقرنین وته دیو جنوي چې عمر ډېر زیاتو چاوي ذوالقرنین وته دیو جنې چې دا
روم او د پارس دوه غټ بادشاہي وي نو د دې هغه بادشاہ نو ځکه وته سلطانی دا ذوالقرنین وته وي چا نور وجم لیکلی ويسالونك عن ذي القرنين داخله تپوس کې استانا ذوالقرنین په باره کې قل ساتلو علیکم منه ذکرا وتوا خامخ بیانوم په تابع داغی نس تذکرہ بعضی حالات تا بیانوم بعضی وی سلطان سکندرو د عیسی علیہ السلام نمخ کې د قیقوبات پلارو تارای اسکندر د ترزویو وی سلطان سکندر پنوم مای دو ترشی دی یو روم و فارس بادشاہ سلطان سکندر سائرس وتوی ایران کے حمدان نا خپل سفر شروع کړو یو سکندر دے یونانی نو هغه کافرو او دا چې دا مسلمانو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لیکلی سلطان سکندر دا سکندر یونانی سکندر رومی هغه وی کافرو نو دا سلطان سکندر دغه دو ملکونو بادشاہ خپل سفر شروع کو دا ایران حمدان نا الله ولا بادشاہی ورکړو خلک ول ورکړیو ان مکنا له فی الارض قنمغه ټیګانا ورکړو غلبز مګه کې واته نا من کل شین صوبا ورکړو مګه اعلی د هر قسم د هر شینا سامان د بادشاہی اسباب د بادشاہی ول ورکړو من کل شین هر ضروری سامان چې په هغه وخت کې هغه ته ضرورتو کنه هر شیخ وسره نو فاطمه سببا نو روان شو په لار د مغرب باندې حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې پوری چور سے زیدم پریوتو د انور تا وجدان ویموند انور تغرب فی عین حامیاتن چې پریوزی په تور خټګه په تور ګرم چینه کې وجد عند قوم ویموند ناغسر یو قوم قلنا یا ذوالقرنین موت و ذوالقرنین ایمان تعذبا یا تلدیل سزا ورکو ایمان انت تخذ فیهم حسنا یا نسات پدی کې سلوک خ طریقہ نو سلطان سکندر د دغه زینا سوار له 100 میل لارو والا لار اغازه ته ورسید بحر اسود وتوي بعد ته کریسس وای اغازه ته ورسید نو خلک چې کله د دریاب په غاړه باندې انور پریوزی نو داسې ښکارا کیږي لکه دا چې په دریاب کې نوزی کنه دریاب کمزه او انور کمزه خدا سے معلومی کی خلق د سترګو په ښکار باندې دوی وجدا تغرب فی عین حمیاتین قال اما من ظلم نوې سلطان سکندر وی آچا چې ظلم کړل پس ونعذبون خامخا شرک کړل ظلم کړل زمونږه مقابله کوي ایمان نه راوړي نو نعذبو عذاب ورکو غلا ثم يرد الى ربه بیا واپس کولې شي د خپل رب ته يعذبو عذاب النكران الله بولا عذاب ورکي عذاب ناشنا واما من امن او هغه چا چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فله جزاء الحسنى یعنی فله الحسنى جزاء حال ذل حال لوي فله الحسنى جزاء نو داغه د پاره حسنا دا دا سي حال کې چې دا به بدلی وسنقول لهم من امرنا يسرا اخامغا وایباغتا د خپل کار نه آسانتیا ثم اتبع سبب بیا روان شو د په بلار د مشرق باندې حتی اذا بلغ مطلع شمس دې پوری چې د ورسه زید راحتو د انورتا وجدها تطلع على قوم و مندو د انور لا چې راخی په یو قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو ګرځول موږ داغي د پاره د نور نخته پردا د نور نه لاندې داغي د پاره پردا نه وا مطلب دا ده چې داغي آبادیان نه وي خانه بدوش خلقو او یا دا چې داغي جامع نه وي وس په دې وخت کې وتا خلق مکران او بلخ وغیرہ وي دغه ځای ته ورسید کذالک وقد حدنا بما لدی خبره دارنګ موږ راګر کړي په اسمان چې د سرو د خبرونه ثم اتبع سببا نو بیا روان شو په بل لار د مشمال باندې حتی اذا بلغ بین صدین تر دې پوری چې کله ورسید زید دو غرونو ته وجد من دون ما قوم ويمد داغنا مخي او قوم لا يكادون يفقهون قولا نزدنو چې پوښي وي داخله په خبره باندې خلق په خبره نه پویدو نو پدې کې ترجمان راغی او ترجمان خبره وکړه الته دا روس چین کم چې قوم دې کولیشی کاکیشیا کوسپین وغیرہ دا خلق دي یاجوج ماجوج یافس اولاد کی دي دا ټول چین شمالی جانب وغیرہ
منگولیا کې دا اوسېدل وي. نو قلنا یا قالوا یا ذوالقرنین دې خلق وی ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض یقینا دا یاجوج و ماجوج فساد کوونکی په ځمکه کې په دې ملک ترازی او دلته کې فساد کوي. سورۃ انبیاء کې هم د دې تذکرہ راځي 96 کې فعل نجعل لك خرجا نو آیا وګرځو موږ راجم کو موږ صاحب چندا چندې براجم کو الان تجعل بیننا بینهم سدا په دې شرط باندې چې جوړې بته زمونږ د دې په منځ کې یو دیوال. قال ما مکنی فی ربی خیر ویا چې مالا ټکانه را کړل رب زما مال چې کوم مال او دولت الله را کړل نا غوړه دې پاینونی به قوانو تاسو زما سره اعانت کوي پسړو اجعل بینکم و بینهم ردما نو جوړ وکما زستاسو د دې په منځ کې یو دیوال. نو دغه گاگ میگاگ ترک سقلاب روس چین وغیرہ دا ټول دا یافس په اولاد کی دی وئی. قیامت ته نږدې براوزی دنیا کې به فساد جوړ کی. نو دغه دیوال جوړ کو. دیوال وی چین کې دو دیوال دي. یو دیوال له 13 میله کې ده دیواری چین وته وي. نو هغه ته نه مراد دلته کې هغه دیوال مراد ده چې هغه نه مخ کې لاړ شي درې داریال وته وي. کاکیشیا کې اول تکه صد حدیدی په نوم آئے ده درې داریال کې هغه دیوال ته مراد ده. نو خلق راجم شو ویزا دیوال جوړو نو آتونی زبر الحدید وسراوړې مالا ټوکړې د وسپنې د وسپنې بلاکونه جوړ کړو وراوړې وس حتی اذا صاحبین صدفین تر دې پورې چې کله برابر شو دواړه غرونه د غرونو سرونو سره برابر شو په مینس کې دا دیوال یو وو. قالن فخو نو وس پوکیو کئ بنای وهای حتی اذا جعلوا نارا تر دې پورې چې وی ګرځاو ور هغه داسې کو لکه ور جعله کنار. قال آتونی افرغ علی قطرا وی وس راوړې مالا چې واړو ما په دې باندې تانبا ویلی شوی تانبا په واړو ما. نو دا دومره دیوال له دومره دنګ دی هغه باندې د دوسرا بادشاہي نظام دی. نو هغه کارونه کې دې شو نا کار یو کو غټ کار یو کو فمستاو ایزارون دی طاقت نلری وس چې ورغیږي په دې دیوال باندې ومستاو له نقبا طاقت نلری دی د سوري کولو طاقت هم نشتی. حدیث کې راتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دومره اشاره چې وکړه نو دا دواړه د میسواکۍ ګوتې سر او د قټې ګوتې لاندې ویخ یا د ویخ نه لګ لپاسه بن دا غي سره دا ګوته ونیوا نو وې دومره سورې پکې کړل. نو یو راضی دا عقد انامل په لحاظ سره یو راضی 90 او یو راضی 100 دا 90 او بل راضی 200. نو 90 چې ده ناغه تنگ ده او 10 چې ده ناغه داغې نه لګوټه غټ ده. نو د میسواکۍ ګوتې سر چې د لاندې وې سره میلاو کې نو دې ته 90 وي او دا میسواکۍ ګوتې دا سر چې میلاو کې د لپاس بن سره د قټې ګوتې نو دې ته 10 وي او چې دا بالکل د سر سره دواړه سرونه میلاو کې د قټې ګوتې او د میسواکۍ ګوتې نو دې ته بیا 30 وي. نو حدیث کې د 10 او د 90 خبر راځي چې دومره سورې پکې کړل. بعض خلک لګیاي و یاجوج ماجوج کې بعض خلک د سری چا دومره واړه دي نسکانو د ونی دلاندې نسکانو د بوټي لاندې جرګه کوي او بعض به دومره غټي چې هغه اسمان دلاندې ټیټ ګرځي. و دا خو زموږ په ملک کې مشته زموږ په علاقه کې هم داسې شته چې اسمان دلاندې ټیټ ګرځي. خو داسې نه چې اسمان سره سر لګي داسې نشتی. مخکې مونږ ویلو آدم علیه السلام شپې ته غزو نو دا هغه رستو چې څومره راځي هغه ورو کمیږي ذاتيږي نه. عشق کافر خلکو مشهور کړل او خلکو ځان په خبري جوړی کړلی سلګز موسی او سلګز امسا او سلګز ټوپی وو اله د عشق کافر پړکی ته ورسید دروغ وای. موسی علیہ السلام دومره نو آدم علیہ السلام شپې ته غزو نو دا هغه رستو چې کوم را روان دي ټول کمیږي ورو فمستاو یظهروه نو دی طاقت نلری داغه دا باندې د ورختو ومستطاعوا له نقبا او نه طاقت لري دغه د سوري کولو.
قال هذا رحمت من ربی نو وی ذوالقرنین وی دا رحمت ته زما در رب د طرفنا فیضا جا وعد ربی جعله دکا کله چراشی وعده زما در رب د قیامت نو بغرزی دل همار د زمکه سرا وکانه وعد ربی حقا او دا وعده زما در رب پرشتونی وترکنا بعضم یوم یذ یموج فی بعض او پرې بدومغه بعض دینا پدا اورز باندې قیامت تنیز دی یموج فی بعض چې چپی بوي په بعض باندې روان وي په یو بل باندې چپی بوي ونفخ فی الصور بیا پوک بالش پشپې لای کې فجمعناهم جمعن جرجو مک مقدیر پراج مکول سرا وارزنا جهنم یوم یذل کافرین ارزا او پیش بګو مګ جهنم مخې توکو جهنم په دولت باندې کافرانو ته مخامخ کول سرا الذين كانت اعينهم في غطاء دا کسان چې دي سترګې د دې په پردو کې زما د ذکر را د قران نه ولا كانوا لا يستطيعون السماع دي طاقت نه لري دا اورېدو افحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون اولياء آیا ګمان کړیا کسانو چې کفر کړل چې وبدي نسی زما بندګانو را زمانه سوا په دوستانه باندې هغه په ولایت باندې په دوستانه باندې ونسی ان اتنا جهنم للكافرين نزلا یقینا موږ تیار کړل جهنم د کافرانو لپاره زید مل مستیا زید مل مستیا د ورکوزی کی بہتا مل مستیا به کیږي مل مستیا د جهنميانو داغیر د مطابق بئی قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا وتوایا تاسو لا خبر درکم چې زیات تاوانی سوق دی د په اعتبار د عمل هغه سان زل سایم فی الحیات الدنیا چې ورکشه د کوشش داغي په ژوند دنیوي کې وهم یا سبون انهم یحسنون صنع اعمال داسي چې اپ گمراهی کې روان دي نو هم یا سبون انهم یحسنون صنع او دی ګمان کې چې دا دی خکار کون کی دي مخکې موضوع کې ماویلو دا ابلیس وی شیطان وی چې اهلکتهم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار ما دا خلق را تبا کول په ګناهونو ندی سے تبا کړم په استغفار باندې استغفار به وي توبه به وي استاد زماغه ټول حسب سین ویوړو وی کله چې ما دا خبر اولیدا فلما رایت ذلک اهلکتم بالاهواء دا خلق مې په اهوا کې په بدعاتو کې دې کې اختکړه لګیا دي وس دا کار نه کوي یفعلون ولا یستغفرون لګیا دي کار نه کوي استغفار نه کوي او دي دا خیال کوي وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا من خو کار کوي اولئک الذين كفروا دا کسان چې کفر کړي بیاات ربهم د خپل رب آیاتونو باندې ولقاء د خپل رب ملاقات باندې فابطت اعمالهم نو برباد اعمال د فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو قائم بنکو منګه د لپاره د قیامت پر باندې وزن د قیامت پر باندې وزن بکیږي د اعمالو دو قسم خلق به چې هغه اعمالو وزن بنکیږي یو انبیاء علیهم السلام دي ناغه د وزن د اعمالو نه بری دي ځکه چې داغي بل طرف ته گناہونه نشتی نو وزن د اعمالو بداغي نه کیږي بعضی پکې نیکان خلق بومي چې هغه به حساب به کتابه وې زی جنت ته نو دې لپاره وزن د اعمالو بنئ او بل هغه خلق کافر چې داغي د لپاره بل طرف ته خیر نشتی نیکی نشتی نو داغي د لپاره ټول هر څه جو شرک دی کفر دی ګناه دی نو داغي د لپاره د وزن د اعمالو بنه کیږي ناغی ته وویل شي به حساب او به کتابه دی جهنم ته دیږي ذالک جزاهم جهنم دا بدله د دې جهنم بما کفروا بسبب چې دی کفر کړل واتخذوا آیاتی ورسوله هزوا او نیول د خلقو کا آیاتنا زما او رسولان زما په مذاق باندې ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل کانت لهم جنات الفردوس نزلا یہ بات دې لپاره جنت الفردوس زید میل مستیا خالدین فیها میشوی دی پدې کې لا یبغون عنها حوالا نب طلب کوي دی پدې کې اوړېدل بدلیدل بل طرف ته چتلاړې نه جنت نو جنت کې بدی کمزه بل طرف ته تل غواړي قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی وتوا کچریشیس دریابونا سیاهی زما رب د کلمو د پاره د کتابت د کلمو د پاره سورۃ لقمان کې راضی وشتم کې آلته کې پکې راضی سبعه ابحر و دریابونه نور شي لکلمات ربی لنفد البحر دا دریابونه به ختم شي قبل ان تنفذ کلمات ربی مخکې د ختمېدو د کلمو د زما د رب ولو جینا بمثلی مدد اگر شراړو مونږه په مثل داغي باندې نور سیاهی قل انما انا بشر مثلکم
وتوا یقینا ز بشریم ستاسو غنده یوها الیا وحی کوله کیږي ماته انما الهکم اله واحد یقینا اله ستاسو اله دی یک یو فمن کان یرجو لقاء ربه نو سوچي امید لري د ملاقات د خپل رب فلیعمل عملا صالحا نو پکار دی چې عمل دیو کی عمل صالح ولا یشرک بعبادت ربی احد او نه شریکي الله په خپل بندګۍ کې یو تن لهم الله شرکت نه ور کوي الله شریکینا په خپل عبادت کې په خپل الوهیت کې چاله برخه نه ور کوي الله دې یوازې یک یوازې سورت ختم شو سورت ممتاز او پنفی د علم غیب سره او په خصاصت د دنیا دارنګه سورت ممتاز او واقعا د اصحاب کهف دارنګه سورت ممتاز په واقعا د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام دارنګه سورت ممتاز په واقعا د سلطان سکندر ذوالقرنین د دې باندې بس